بس اوس به اوره ما ته خاص ما ته کا څوړه غسې زوی ما بس ګوره ځان او تعالی سورۃ خلاصول دي وین کان چې په 15 منټو کې وین کان چې په 15 غنټو کې او پکې سشته نه دا روایت تا مخ کې ویل اوس ورته ما ته اوره جی سورۃ النور دا یوسف کرخه د تزیما سورۃ النور دا سورۃ مسما په النور سره او ځکه چې په دې کې الله نور السماوات والارض ذکر دی ٹھیک شو په دې اعتبار سره سورۃ مسما کې په النور سره منور خلاصي ربطونه په قران کې ان شاء رمضان کې او دلته کې مفردات او ترجمه ده من خلاله وترى الودق يخرج من خلاله اتګوري باران چې دې د من راوځي یعنی بین اضعاف الصحابه ٹھیک شو او خلال معنی کې امام بخاری د ابو عبیده نه چې کومځه کې خلاله بین اضعاف الصحاب اضعاف د صاحب نه پردو توي یعنی د پردو د ورزو د پردو نه راوځي سنا برقه سمانا هغه پړق دنانا دي او ضیاء سنا په مان څه شو رانا شو او برقي هغه برېښنا او پړق شو مذعنین منډي وينکی يقال للمستخزي مذعن ابو عبیده وی چې للمستخزي وی ار هغه چاته چې خضوع عاجزي کوونکی وی آیت سوی مذعن او دا مذعن چې کوم د مفرد دی او مذعنین جمع ده اشتاتن ډلی ډلی اشتاتن ځان ځان لا چې ډوډۍ خوري ځان ځان دی وی اشتاتن په قران کې دی وشتا وشتاتن وشتن واحدن دی وی دا شتا او شتات شتا په تشدید د تاسرا او شتات په تخفیف د تاسرا وشتن په تشدید سره واحدن معنی یودا ٹھیک واحدن معنی یودا یو معنی یاد کا دیم استاد حاشی لیکل دي بعض علما وی چې دا اشتات او شتا او شتات او شتن دا معنی دا مفرد دی جمع نه ده لیکن صحیح قول دا دی چې دا اشتات د شتن جمع ده او شت مفرد دی او اشتات جمع ده دا صحیح قول دی ابو عبیده وی چې اشتات او شتا او شتات س اشتات او شتا او شتا و شتات و شت دا ټول معنی د مفرد ده جی قال سعد بن عياض السمالي المشكات القوه بلسان الحبش بس وی قران کې راځي کنه مشکات فيها مصباح القوه دا څه دوی تاقوری ته وي روشندان تا په لسان د حبشه کې وقال ابن عباس سوره انزلناها بينا وقال غيره سمي بس لیک صبر وکا دې ځکه دا ویلګ مشکل دی ځان په پوکا کما ته سورته او تعفیذ سوره انزلناها وفرضناها ٹھیک شو دې ځکه دا سوره انزلناها دا یو سورته چې موږ نازل کړې ده بیناها د انزلناها بیان معنی نه ده دا بیناها معنی د فرضناها ده سورۃ انزلناها وفرضناها اې د فرضنا معنی د بیناها وقال غیرو سمي القران لجماعه السور او دې لکه ګوره قران ته قران وایي وي اوس اگر چې د قران خو نه راغلی کراغل دی سورۃ انزلناها وفرضناها ولفظ سورۃ راغی د دې سورۃ مناسبت سره ابو عبیده د قران ترجمه کوي یو د قران ترجمه خدا د قرآن دی په معنی د لستون سره چې په دنیا کې ډېر لسته شوی قران عظیم دی امام بخاری د ابو عبیده ذکر کوي چې دا قران چې کوم دی دا د قرن نه دی او قرن وی یو ځای کې دوتا نو قران ته قران څخه وی چې د غنو سوراتونو مجموعه ده او سورت ته سورت څخه وی سورت ته سور نه سور جوټی ته وی نو سورت ته سورت څخه وی چې د مجموعین ځان لوي
او کله چې مجموعي نه ځان لشي نو صورت دی او چې کله دا صورت مجموعي سره ځم کی نو قران ته جوړ شي لکه دا د ابو عبیده توجی یاد کړه ور علم اس استاد علم اس نه دا چې په دلدل کې اونن خدي او بیا به اوزینانو خفه به ورپسې نو معنا کا سمی القرآن معنا مسما کړی شوی د قرآن په اسم د قرآن سره لجماعت السور لجماعت السور لوجد مجموع والی د سوراتونو نا الکه دې کې سوراتونه ټول جمع شوی دي نو ځکه دې ته قرآن وی قرآن ته قرآن ولی وی 114 سوراتونه باندې مشتمل دي اوس وی وسمیت السوره سورتن ان یاد کا او مسما کړی شوی د سورت پنوم د سورت سره ولی لانها مقطوعه من الاخرى ځکه چې دا سورت د بنه جدا کړی شوی دی سورت فاتحه د بقره نه جدا ده کنه نو دې ته ځکه سورت وي بقره د آل عمران نه جدا ده ځکه دې ته سورت وي فلما قرنا بعض الى بعض او چې کله دا سورتونه مقرون او پیوس کړي شو بعض یو سورت نه بعض ته سمي قرآن شو باندې یاد شوی سورت ته سورت ځکه وي چې د قرآن مجموعي نه ځان لوي او چې دا سورتونه ټول مجموعه کې د قرآن شو دا دې توجیه شو جی وقوله تعالى إن علينا جمعه قرآنا تعريف بعض إلى بعض فإذا قرآن فتبع القرآن ګورا مولانا صاحب دلته ابو عبیده توجیه ځان یاد غه دی وی چې دا ان علينا جمعه وقرآنه وما ذي لستل ندا جمعه معنی دا جمع کول د دې قرآن په منګ باندې دي وقرآنه او د دې تالیف یو بسر زم کول د سورتونو معنی دا دی معنی ابو عبیده دا معنی دا جمع کو دا قرآن ستا په سینه کې جمع کو د دې یو سورت بل سورت سره توجه کا کله چې موږ دا قرآن جمع کو د دې مجموعي حصے تابعداري کوا دا مجموعي څه چې کوم راولې غلا د دې تابعداري وکا معنی دا دا ان علينا جمع وقرآنه تالیف بعضی الی بعض د قرآن معنی کې تالیف بعضی الی بعض یوځه کول د بعض سورتونو با سره چې کله موږ دا قرآن یو سورت بل سورت سره زم کو نو بیا فاذا قرأناه کله چې موږ جمع کو دی قرآن لرا رانا من اولو تا جمع کو موږ دی قرآن لرا په اعتبار د سورتونو فتبی تتابیداریو کا قرآنه دغه حصے جمع کړی شوی دي معنی یاد شو لکه موږ بقره آل عمران نساء راولېګو دا سورتونه چې کوم موږ راولېګل د دې تابعداریو کا فإذا جمعناه کله چې موږ جمع کو دی لرا والفناه ایوب سجوخو فتبی قرآنه تتابعداری کوا دغه حصے مجموعي دي اوس قرآن باندې کې ما جمع فيه هغه چې کوم دي کې جمع کړی شوی دي فعمل بما امرک عملو کا پاغسی چې تا ته الله ویل دي وانت امانها کا او ځان بچ کا دغه سینه چې الله ته منع کړی ناک الله ويقال ليس لشير قرآن دا ګورې دا سره د عربو یو مقوله ذکر کیږي لکه شبیر احمد شاعر دی او د دې اشعار کتابونه نشته دي نو عبدالوارث وی چې شبیر احمد ډیر لوی شاعر دی زه ورته ما چې ليس لشعره قرآن د دې د اشعار خو مجموعه نشته یقال عرف عرب کی ویل کیږي د عبادت جیب نه باسي ویل کیږي په عرف د عربو کې د هغه شاعر په حق کې چې دغه د شاعر اغي شاعر اشعار مجموعی وليس لشعره قرآن د دې اشعار د پاره مجموعه نشته د دې اشعار دي جمع کړی شوی پراګند دي ګډ وډ دي تالیف معنی قرآن معنی شو یعنی ست اشعار تالیف وسمي الفرقان او قرآن ته فرقان وی لانه يفرق بين الحق والباطل حق د باطل من جدي راولي ويقال للمرأه هغه خزه چې شنډه وي سوي شنډه او بچینی شوی ويقال للمرأه او لکی خزتا ما قرأت سلن یا ما قرأت بسلن معنا
ندی یوځای کړی دی ندی جمع کړی دی پریوان خپل قطو اچری دا سلن څه دوی میشما پریوان ندی جمع کړی دی خپل پریوان قطو هرگز علم تجمع فی بطنها ولدن مانشوا فخیټه کې بچي نه جوړ شوی جی مخکې فقال فرزناها انزلناها فيها فرائض اوس ګوره ما ته ګوره امام بخاری ته وی چې قران کې فرضنا قرات تخفیف دی فرضناهم دی نو چې فرضنا شي نو فرضیت احکام مراد دي او فرضنا شي نو په معنی سره احکامات مختلفه فرضنا معنا انزلناها فيها فرائض مختلفه فرضنا معنا مگر نازل کړ دي په دې کې مختلف فرائض اګه څوک فرضناها بالتخفيف دي لکه قرات مشهوره فرضنا علیکم وعلى من بعدکم د دې احکامات من په تاسو په نور فرض کړی دي قال مجاهد او الطفل الذين لم يزروا یاغه ماشومان چې ني خبر د پټو مزود خودونه علم يدرو لما بهم من الصغر معنا شو معنا لم يدرو چې ني خبر دا فائدو د خودونه چې څو خبري نوغه بیا طبيعت خرابي کنه لما بهم من الصغر د دې وجنه چې په دې کې وړي کواله دي نه پوه دي په دې معلومه شو چې لکه طفل هغه چاته وي چې د خودو فائدې وطني معلومي او چې کم معشوم د خودو فائدې معلومي وي نو دې هم ستر کوي لکه دې زمانه معشوم مارته دې زمانه خلاصره لوندي او امين ګرځنه خبري ونه شو کنه ګپ خبرنه تاسو خان دې زو تاسو خبره کوم نو تاسو به د مولا ساده ده او بیا بر سره خان دې زما به سادهګي زې په دې نقل کوي بیا مصر خلک خان دي یقیني خبر ده ورسره دا طالب ناس دې ګیره اعلان دراغله دی وخت پوری زمنګ علاقو کې به الکان او جنکو لبه کولې دا غزان بکور نو بیا چې چا وبېل نو دې نه باغ دې پر چاته پوغو باندې او خدای یقینو ک لا اله الا محمد رسول الله دې عمر باندې جنکو سره موږ بل به کولې په سوار شروع هغه دې پر بوتلو موږ ته سپاتو چې داسي شه دې کې څه ولا دا اوس یاره کار خراب سر لوندي ارڅنه خبري مګه هدايه اوله هدايه سره وي نو کوم ځای ته رسیدلی او انتقاد خطانین مسله چې موږ ویلا نو ما خدای قسم دې درو نه یم الله پسر حاضر ناظر دی نو ما وی چې دا استادان دا سپینګری دا خسته ته پټ کی چې دوی دا کار کوي بیا موږ چې دا ځامن څنګه کیږي دا خو یا ډیر ګنده کار په پرځو باندې ودالان دي دا خو ډیر ګنده کار اوس پته ولې چې دا خو دمر خدای چې بخاری په قرباني چلو جی باب في تفسير قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين آسان ده کنه خلاصوا مثلا حل ده وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي حديث من قويل سهل بن سعد ان وين رأى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقول في رجل وجد مع امراته رجلا يقتل فتقتل ده حديث من قويل ده کې استاد یاد مغازی کې ویل دی ها او ٹھیک شام ام كيف يصنع صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فتعصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل بس حضرت بد او غنل داسي تپوسنا غیر مفیده فساله وامر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره مسائل وعابها او ابي وغنا قال وامر والله لا انتهي حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء وامر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وجد مع امراته رجلا يقتل فتقتلون كيف يصنع فقال انا پوری کنا ايقتلوا چې د خپل خزي سره بل کا سګوري چغه ټانګه تړلی ايقتلوا دی به وجني فتقتلون بیا به تاسو قصاصن وجنه ام كيف يصنع يا بسكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله القران فيك وفي صاحبتك فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملعنه بس قاعده یاد کړئ رسول ته اختلاف خیمه چې دا دوه کسان دي یو دا اومر عجلانی دي
او یو رسول دی هلال ابن امیہ چې دا حکم د لعان په حق د اویمر راغل دی یا په حق د هلال راغل دی. د قول مختار دا دی چې حکم د لعان آیتونه دا د هلال ابن امیہ په واقع کې راغلي دي او ځکه چې ان روایت کې راځي فنزل جبريل راغی او دی په بارکی قد انزل الله القرآن فیکا ستا پاکه الله قرآن را لګلې دی. معلومه شو چې اصل آیت نازل دی په حق د هلال ابن امیہ خو چونکې دا مسله او مرتم شامل ده نو حضرت تو ستا پاکه قرآن شته کنه. جی بما سم الله في كتابه فلعنها ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبستها فقد ظلمتها ان حبستها کې چرزه باوجود دینه دا خزه په خپل نکاح کې اوساتما فقط ظلمتها ما په دې بیا ډیر ظلم کړی ما بیا دروغ ویلي شرمولی به می حالانکه دا حقیقت کې شرمېدلې ده بدکاری کړې ده. نو فطلقان دی ولا طلاق ورکړ فکانت سنتن شو تفریق د ملاعنینو یو طریقې جاریه لمن کان بعدهما فی المتلاعنین الاغچاز دوی پستو اصحاب دلعان کې. جی ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انظروا فإن جاءت نبی اسلام وګوره پنجاب دی کچر راغ دا خزه په دې حمل اصحما تو رنگه عدجل عینین سمانا اے دسترګو پټه تو رنگه عظیم الالیتین کناټور غټو کناټو والا خدل لجساقین پر سیدرو پندو والا کتاب دی بچے پیدا شو چې خدل لجساقین کوټلی پندې وي او عظیم الالیتین وتلی کناټو والا ٹھیک شو. نو فلا احسبوا وامر ګمان نکوم په دې او مهرباني الا قصدق علیها مگر په خذ به رښتیا ویلی وان جات بی اوهمر او کدیراتل کړي په دې باندې سوربونه دا اوهمر سوق معنی کې په شکاله چنجه لیکن دا په شکاله چنجه ما ولا قتل دې منجد لغت والا هغه وی چې اوهمر چې دکنه اوهمر دا د کربوړي پشان یو سور شی دی وغه انتهایی زاریله دی چې په یو خوراک سیز باندې لاړ شي بربادي یې څه شی دی ها سوګوي په شکالي چنجي هغه سور هغه نه دی مراد سوګوي هغه کورکای والا مرګ چنجيني اشپيلي چوي هغه دی خو چونکی کتابونه لیکي لغتو کتابونه لیکي دا وړ کې کربوړي ني د دې په شان لوي سوربونی وي او انتهایی ظاهری لوي د په پټو کې وي داسي ویګه نره وي اسور یو سور سره کربوړي هغه نه پورا داسي د مار په شان له سور سوري. جی كأنه حرة فلا أحسب وعمر إذا قد كذب وعمر سربونه كأنه وحرات گویا کی چاغا سر کربوڑے دا چمکلا الا قد كذب عليه فجاء به على النات الذين اتى رسول الله را دی بچے على النات الذين اتى رسول الله باغ صفات چې پیغمبر سے بیان کړو من تصدیق عوامر شهادت دا عوامر تصدیق بیان کړو فکان بعد نصب الامي دا ماشوم به مرته منسوب کېدا. اذا که طالب جان یو مسله اسانه مسأله اللعان کې حکم داده چې متلاعنین چې خزه خاون لعان وکړي نو مثلا معلومه ده کنه 15 قسمونه بسړي کې 15 قسمونه بخزي متلاعنین چې لعان وکړي اغه نه پس په تفریق راځي دا خزه خاون به تر ابد الاباد پر بیا په یو بل نه حلالي یو اوس دا چې دا فرقت بینهما چې ده فقط په لعان سره ده یا په طلاق هم ده. شوافی فرمایي چې فقط لعان سبب د فسخ نکاح اخلاص منگوی چې نه فقط لعان سبب د فسخ نه دی بلکې طلاق دی او دا حدیث راغی فطلقها او کچره دې طلاق نه ورکي نو حاکم به حکم کوي دیتا چې خزه دې پرېږي طلاق ول ورکا او زه دغه څه ګرځاوس اصلا شو چلو مخکې دا باب في تفسير قوله تعالى والخامس ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. وبه قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا خليل عن الزهري عن سعد بن سعد ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت رجلا راى مع امراته رجلا يقتل فتقتلهم كيف يفعل؟ فانزل الله فيهما
ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خذي فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حمل أوامر دغه د حمل نه انکار وکړ وکانه ابن ابو زید دغه خذ يدعى اليها دی مرتبه منسوب کېده ثم جرت السنه في الميراث بیا په میراث کې دغه طریقه جاری شو ان يرثها وترث منه اے دا بچي با د دغه مور نه میراث وړي او دغه خذ به دغه بچی نه میراث وړي او نو دوی پلار سره تعلق نشته ده ها ما فرض الله لها باب في تفسير قوله تعالى وإذا رأوا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. شابه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي. هلال بن أمية خپل خدمت تهمت لګولو نبی عليه السلام سره بشریک ابن صحماء په شریک سره چې دلته شریک شو او زوی د صحماء دی وی چې زما د خزا دی شریک ابن صحما سره په دې بدکارۍ کې شریک شو آسان خبره ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه نبی علیہ السلام هلال تو البينه سبحان احضر البينه بشریک صحما اے حاضر کا گواه په دې سړي باندې چې دې دا بدکاری کړی دا والا حد فی ذلک او کې گواه نشي پیش کوله نو حد قذف پملاستا پروت دی ها فقال هلال ورتوي ها فقال يا رسول الله ويدي اے الله نبی اذا راحتنا على امراه رجلا يويني يوزمنگا خپل خدمان یو سره ينطلق بیا بزي اعلان بکی يلتمس البينه دا وی راشي تاسو چې دنو شیخ ما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرت البينه والا حد في ذلك البينه الا حد في ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق زرشتنه ما زما د خدای بدکاری کړی دا فلا ينزلن الله زه امید کوم چې الله بنازل کی ما هغه پیغام يبرئ ظهري من الحد چې د حد نه بزماملا پاک کی فنزل جبريل علیہ السلام راغه وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرات بلغ ان كان الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام لاړ فارسل الیها دې خدته سره ولېګه فجاء الى الهلال راغه فشهد النبي صلى الله عليه وسلم حاضر شو حضرت سے یقول ان الله يعلم ٹھیک شو نا دوی دواړه حاضر شو نبی علیہ السلام څخه چې خدای خاون جمع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله يعلم ان احدكما كاذب الله ته پته چې بتاس کې یو دروژن دی فال منکم تائب تاسو کې څوک توبه ګار شته ثم قامت داخله پاسدا فشهدت دي قسمونه خړل سلور فلما كان عند الخامسه چې په وینځه می تور رسیدا وقفوها دوی اودرو لاله ګوره دا مسله به تاسو راشي په حدودو کې چې کله لعان وی قاضي کنا نو خزه تبوي وا دا به خو پینځه قسم نه خوري سلو قسم می دي په خدای خاون می درجن قسم درو چې سلور وي نو پینځم به بدای په ما د خدای غضبي نو دلته به قاضي وته جنې خیال کوا چې قسم دی خو نو غره غرق بشي تباہ بشي او خیر دنیا سزا بوالی رسوی دا خو آخرت ته پاک صاف شي خیال کوا غره کې دروځنه خیال کوا نو وقفو معنا دا نو کې دې قسمونه او خړل ذلیان شو او کې دې پینځم قسم نه انکار وکړ نو کوی کې خاوندې رښتې نشو نو فتعینت الکوتک للبازګلی ذا وقال انها موجبه قال ابن عباس فتلكأت ورقصت حتى ظننا انها ترجع ثم قالت لا افزه قومي سائر اليوم لا افزه قومي زد نشر مو خپل قوم ټول عمر دې پارا فمزت نو په پینځم لعنت قسم باندې رااله جی قال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروا فان جاءت به اكل العينين سابغ الاليتين حق شه اکلین تو سترګي سابغ الیتین غټو کناټو والا خدل لج ساقین پر سیدل پندو والا قول شریک ابن صحما او دا شریک چره د دې د مورنم صحما وخه فجابی کذالک دقوس نبی رسول لولا ما مزا من کتاب الله کې چرنوي هغه پیغام چې د الله په کتاب کې راغلی دی لکان لی ولها شان بیا به زماو د دې خدي یو کیفیت سمانا چې الله دا پیغام نه را لېګلې نو ما بدا رجم کړي وا ځکه چې دې بدکاری کړي دا
خو ذکر رجم کو معنا چې قران کې حکم د لعان راغلی دی جی باب في تفسير قوله تعالى والخامسة أن عذاب الله عليه إن كان من الصادقين وبه قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلانا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. باب في تفسير قوله تعالى عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب إن الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. أفاك كذاب. أفاك مبالغة ډیر دروغجن دا موږ مخکې ویل شابه تکرار شو. قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي ولولا سمعتموه قلت ما يكون لنا أن نتكلم بها سبحانك هذا بهتان عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك من عند الله هم الكاذبون. وبه قال حدثنا مختصر حدیث ته خدا مغازی کوم غویل زنګون ورته ماته نو له بس کیاسونه کی شابه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن هغه طالبانو ګوره کې یو ډېر دغه کې یو طالب یو آیت باندې یا په یو ټکی په نشه نوې نشه خو زه ویم ځکه نه چې مخکې دا ټوک تیر شوی دی زه شابه. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث. استاذان السلور كان ها وبعض حديث يصدق بعض وإن كان بعض عواله من بعض الذي حدث عروة عن عائشة أن الذي اغا حديث بر سلور استاذان کې ما تر و ذکر کړ دي اوس روان شابه. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج يقرأ بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرأ بيننا في عزوة عزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي فأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزوته تلك وقفنا ودنونا من المدينة الخافرين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عدت لي من جز ظفار قد انقطع من جزاء ظفار دکنا اگر کنجکی د ظفار کله دی دغه وي فالتمست يدي وحبسني ابتغاءه واقبل رحت الذي كانوا يرحلون فإذا عدت لي من يرحلون لي قال اگر دله چې چا زما کې جاو چتول او خلق فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعير الذي كنت ركبته وهم يحسبون اني فيه وكان النساء ذاك حباب لم يسقلهن اللحم چې خوخي په نوي خطلې انما نحن ناكل العرض اولو قطا لګ ډوړې من الطعام فلم يستنكر القوم نو اوپر اونګن د قوم خفت الهودج د هودج سپکواله حين رفعوا وكنت جاريه حديثه السن فبعثوا الجمل وسروا ووجدت يقضي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بهذا عين ولا مجين فاممت منزل الذي كنت به وظننت انه سيفقدوني زما تلاش بکې فيرجون لي ما خبر هذه انا جلست في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم زكواني من وراء الجيش فأدلج نو دایراغه د شپې په اخري تیری کې فاصبح عند منزل فراغ سواد انسان نائم فاتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب حجاب نمخ منکرات فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني فحمرت وجهي بالجلباب ما مخ پټ کجي والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت من كلمة غير استرجاعي حتى أنا فراحلته فواتع على يديها فركبت فانطلق فواتع على يديها او دې دا اس دې اوخه په پندای باندې خپې باندې خپکی خدا کینول ماته فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مغيرين في نهر زاري چې منګه کوزیدون کیو په سخت ترين ګرمه په وخت د ګرمه د ګرمه فحرك من حرك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجهي إني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف ذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر منه حتى خرجت بعدما نقيته اصل کې نقیح تو نقاد کمزورتیا ته وي خو دې ځکه ماندا چې جوړ شوم جی
فخرجت معي مستحن قبل مناسي اغازيونو د تسمات تا وهو متبرزون وكنا اغازي د تسمات زمغ ها وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليل د شپې شپې بدلو جی قبل ان تتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا وامر العربي الاولي في التبرز قبل الغايه فكنا نتهذى بالكنوف ان نتخذها عند بيوتنا فانطلقت انا ومستحن وهي ابنه ابي رهم بن عبد مناف وهي ابنه ابي رهم دا لوروا دا ابي رهم او دا ابي رهم سوکو دا زید عبد المطلب ابن عبد مناف او دې کې کمې ده ها 595 مو ګورته 595 دیکھ عبد المطلب حذف ته دوی مکر خو ګوره 595 کې مستح وی ابنة ابي رهم بن مطلب بن عبد مناف ابي رهم زوی د چا دی د مطلب دی مطلب زوی د عبد مناف دی دیږي کې عبد المطلب پاتې شوی دی ځه وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مستح بن وساسة فأقبلت أنا وأم مستح قبل بيتي قد فرعنا من شعرنا فعصرت أم مستح في مرتها فقالت تعيس مستح فقلت لها فعصرت من أرتاوش من مستح في مرتها فصادر أخبر تكر أخوة فقلت لها بئس ما قلت هتسبين رجل شهيدا بدنا قالت هنتا أي سادي أولم تسمعي ما قال قلت وما قال قالت كذا وكذا فأخبرتني بقول أهل الإفك فأردت مرضا على مرضي فزدت زیاد میں شو بیماری پر مبیار زمان فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم فقلت أتأذن لي أن آتي أبويا إجازت راكيز مور پلار کرلارشم وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قبل ما جمهور پلان حقیقت معلوم کم فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبويا فقلت لأمي يا أمتا إذا موري ما يتحدث الناس قالت خبرك سكي خلق خبري يا بنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قد تبير كمي وخذا وضيئة تدير خستوي عند ذنب نكاد يوسري يحبها تدي من ورسركي ولها زرائر او دغي بني هم بي الا كسرنا عليها دازتمتون في لغي جي قالت فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليله حتى اصبحت لا يرقى لي دم ولا افتهل بنوم حتى اصبحت ابكي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد حتى حين استلبس ويكلت وهي اسار شيوا يستأمرهما في فراق أهله قالت مشوري وقت الدوار فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وما نعلم إلا خيرا وأما علي أهلك منا خذ آلك امسك آلك او نیم خبر پاشیبان مگر د خیر جی فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزيف الله عليك والنساء سواها كثير وانت دا تسلی وخان زد عاشی سره نو الله دې پتا تنگسیار انولی او خود بغیر د عاشی نه ډیر زیات دي هو ان تسال الجاریه کته دې په باره کې جاری نه تاسو بریدا تاسو دکا تاسو برشتیا وای جی قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برية فقال اي برية هل رأيت من شيء يريبك وقالت برية والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمزه إن رأيت عليها أمرا نمي دل دل پدي يوكار أغمسوه عليها چیزه پہ بد گنما أكثر من النهجار جات دين چنا جات حديثة السن دايو جنين نو عمر دا تنام عن أجيني عليها ودشي دا أغيگلشو اوڑونا فتأتي الداجن بزراشي فتاكلوا غرفي کی چلو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يوم فاستعذر یعنی طلب د دفقور د عذر کو د دشمن نه چې د دشمن نه مخلاص کړي جی من عبد الله بن ابي بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين ما يعذرني من رجل قد بلغني هذاه من في اهل بيتي فوالله ما علمت من اهلي الا خيرا ولقد ذكروا من رجل ما علمت عليه الا خيرا وكان يدخل على اهلي الا معي وما كان يدخل على اهلي او دې بنت زما کور ته الا ما یم مگر ما سره به یو دیته
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قال فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج دا جگہ شروع شو ما كتير شاشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله قسم دي پخره تنشي وجل دلر ان قدرت لري په وجلو دي. فقام سيد بن حذير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتله فإنك منافق تجاز من المنافقين. فتصاور الحيان الأوس والحضرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتت قالت فمكثت يومي ذلك لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنم. قالت فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويومئذ لا أكتحل بنم ولا يرقى لي دم يظنني أن البكاء فالق كبدي. قالت أن البكاء فالق كبدي چې دا جړه چې کومه ده شلون کې د زړه زما ده. قال فبينهما جالسان عندي وانا ابكي فاستاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي قيل لي ما قيل. کله نه چې تومت آغاز شو حضرت نو ناز دې کور کې وقد لبث شهرا الا يوحى اليه في شان. قال فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعض يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله بتا بريء ساتي. وإن كنت الموت بذنب کچرتانا گناہ تنزیقت شوی فاستغفر الله وتوب إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله بیا دې رجوع کې الله تتاب الله علیه الله په رجوع کوي. قال ذی فلما قضى رسول الله صلی الله علیه وسلم قالته هر کله پیغمبر صاحب خپل خبره پورا کړه قال صدمي ادری دې زما اوخ کی حتا ما وسو منو قطره تر دې چې ما نه مخصوص کول د سترګونو یو ساس کې د ورزيدو. قلت ما لابي ابلارتا عجب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ کند پیغمبر اسلام فيما قال حضرت وی قال ابو بکر والله لا ما ادري زنم خبر ما قول رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکم. فقلت له مما خپل مرتوی عجيبي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تغي ما دي زنم خبر ما قول رسول الله صلی الله علیه وسلم صورتوی ما قال تاشي فقلت ما وانا جاريه حديثه السن ذو يوم عمر جنايما لا اقرا كثيرا من القران او د قران نه ډیره برخه مې لوستم نه ده. هو والله لقد علمت قسم دي په خله په خبرم قسمتم هذا الحديث تاسو دا خبره د خلقنا اوریدي ده حتی استقر فی انفسکم چې تاسو ژوند کې قرار نیولې ده او صدقتم به تاسو تصدیق کړی ده. فلم قلت لكم اني بريئه کذا تاسو چې زه بیزار ما والله جمله معترضه او اني لكم بريئه جواب سره روان دي. والله يعلم اني بريئه قسم دي پرب چې پاک ما لا تصدقوني دا جواب دي. فإن قلت لكم اني بريئه لا تصدقوني بذلك ولن اعترافت اعترافكم تاسو بامر والله يعلم اني من بريئه کزه اعترافكم په یو کار لکه چې دوی وای قسم می دی په الله چې زه پاک یم لا تصدقوني نو تاسو به تایید وکئ. والله ما جز لكم مثلا لا قول ابي يوسف نوی من ځان لا مگر مثال مگر سوا د قول د ابي يوسف نه. قال فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون. قال دا ثم تحولت دا مخواړو مور پلان بل طرف ته د شما فاستجات ولا فراش ډډه مولا ګولا. قال دا وی وانا هین اذن عالم زپدا وخت خپو مچانی بریت زغ پاک یم وان الله مبرئني ببراتی الله پاک بزار پاکون کې دې زما د پاکوالي اعلان کوونکې دې. ولكن والله ما كنت اظن لیکن زما دا ګمان نو چې الله ينزل في شان وحي چې الله زما په حق کې قران را لېږي یتلا بیا بلسته کیږي. ولا شانی فی نفسی او مرتبه زما په نفس کې کان احقر دا ډېر کموا من ان يتكلم الله في بامر يتلا چې دې چې الله خبرو راولېږي په یو داسې کار چې په قران کې لسته کیږي. ولكن كنت ارجو وما زجما امید کو ان یرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی النوم رؤیا نبی علیہ السلام په خوب کې ونی سو خوب یبرئنی الله بیا چې الله به زما د اعلان د براتو کی. قال دای فوالله ما قام رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا خرج احد من البيت
نه نبی اسلام دتن لا نه د کو نه یو کس لا حتا انزل علی چوي شروع شو فاخذو دراغ په پیغمبره کیفیت ما کان یاخذ چراتبا من البرهاء دتبی او د شدت حتا تر دې چې نو لتیت لا تحذر منه تر دې چې شندې دل ورزیدل د حضرتنا شیخ ولی مثل الجمان فمثل د ملغلرو من العرق د خلونا وهو في يوم شات او دا حضرت چې په غرضی سخت جمی کو او دا خلی ولی ورزیدي من ثقل القول ثقل د وهینا الذي ينزل عليه چې نازل ده په قال داوی عائشہ فلما سوریات کج کیفیت بدل شو د نبی علیہ السلام نه دوی نو سوریان هو نو حضرت د چیرېنا خفقان اثر ختم شو او یزکو خندید فکان اول کلمه تکلم بها رومبه خبر چې حضرت کړي وا یا عائشہ اما الله فقد برأك یا عائشہ الله استبرات راولېګ فقات می ما تزما مور قومي له پاس نبی پاک تا قال تغي فقلت ما والله قومي له قسم می دي چې نه پاسم ورتا ولا احمد او زد تعریف نکوم د محمد صلی الا الله مگر الله شکر ادا کوم وانزل الله تعالی ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم العشر الايات كلها فلما انزل الله هذا في براتي حرکت الله دا صورت راولې غزما په برات کې ابو بکر صدیق وی فکان ينفق دې بخرچ کولا على مستح ابن اساسا باندې لقرابتي منو چې دې رشتہ دار د صدیقو وفقري او دې غریب مو والله لا انفق على مستخشن ابدا قسم می په خدای چې مستخله به خرچنه ورکوما بعد الذي قال يا شدي عاشب تومت کې برخه غسرا فضل الله تعالی ولا ياتل الفضل منكم وساعه يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال ابو بكر بلا قال تحبون جواد بلا نحب ان يغفر الله والله اني احب ان يغفر الله لي فرجع الى المستحن نفقا واپس وګرځولا په دستور سابقه ابو بکر مستقتا خرچا التي كان ينفق عليه قال دي والله لا انزوها منه ابدا قسم دي چې دا وظیفه به مستانه چرم نه لری کوم نه ختمو ما عاشوی وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم يسأل زینب نبی اسلام زما په بار کې د زینب نه تپوس کو ابن تجاشن چا زینب چلو د جاشوا عن امر زما په معاملې کې یا زینب اے زینب ما ظالمتی سپوږی پاشه باندې اور ایتی صدق سوینی پاشه باندې فقات دی یا رسول الله احمی سمعی و بصری بس ساتم خپل غوګونه او خپل سترګي معلومت الله خیره په بیانو کې دیو ما صلی الله علیه جړب کو دام خسته او زم خسته ما نبی پاک وته چې وای کنه زینب هغه عائشہ بالکل پاکه ده ویلتی او دا زینب هغه كانت تصاميني چې دې په مقابله کوله ما سره من ازواج رسول الله صلی الله علیه وسلم تصامین مقابله او جګړه معارضه او څنګه مخکې لراتل فعصمها الله بالورع الله محفوظ ساتل په پاک دامنه سره هو تفقت اختها حمنتو شوروشی و د دې خور حمنا تحارب لها چې جګړه وکولا په ذکر د عیب زما لها لپاره د فیدې د خور فهلكت نو دم هلاک شو فهلكت في من هلك من اصحاب الافك باب في تفسير قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما فزتم فيه عذاب عظيم وقال مجاهد تلقون يروي بعضكم عن بعض تلقون من نقل کوي بعض تاسو د بعض نه تفیزون یعنی تقولون پکې خبرې کوي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان عن حسين عن ابي وائل عن مسروق عن ام رومانه ام عائشه انها قالت لما رميت عائشه هر کله چې تهمت ولګي زیشن حرت مغشيه علی نو بهوشی رااله او کتب اسمه کرتا وشو امر کړه باب في تفسير قوله تعالى إذ تلقوا له بلسنة وتقول بأفواهكم وليس لكم به علم